موجود یم په مقفوره کې او داسې یو وړوکی شاه زلمی را سره موجود دی د روغاني بابا زوی دی او باجه غږی لګیا دی. تپوس پوښتنې به ترېنه کوو چې دغه باجه د څومره ټایم نه غږې. اول خو دې راته خپل نوم ووایه ګلاليه. زما نوم د زرتشت افغان. ښه، او دا راته ووایه چې دا باجه د څومره ټایم نه ته زده کې لګې او شوق دې ورسره څنګه پیدا شو؟ زه خو 2-3 میاشتې مې کېږي چې شروع کړی دی. او چا نه مطلب د متاثره شو چې تا وایې زه هم دا باجه زده کوم؟ بس خپله مې وویل چې بس زه به یې زده کوم. شوق دې و ورسره، نو اوس په خپله ورسره شروع شوې. په دې کې ته څه څه غږولی شي یا څه څه ورسره ویلی شي؟ لږ ووایه که نه زموږ دې کتونکو ته. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا رانرکېږي د ترونې خانې زما. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا رانرکېږي د ترونې خانې زما. زه یم ستا د خاورو ته زما د مینې جوړې ته مې د نیکه او د بابا د وینې جوړې دا زړه کې پرتې ټولې تللې زمانې زما. ای زما وطنه د لالونو خزانې زما ستا رانرکېږي د ترونې خانې زما. دا راته ووایه چې دې نه علاوه مطلب نور څه ته د شوق شته که نه صرف باجې زده کې لګې؟ صرف باجه. صرف باجې زده کې. او بابا خو درته څه وایي چې بابا سره کښېنې؟ سم نه بس هغه وایي چې زده کړه ښه کار دی. او نور مطلب دې نه علاوه هم پکې څه ویلی شي؟ څه به وایې دې زموږ کتونکو ته؟ نور هم ورته څه ووایه که نه. لاړ چې پېښور ته کمیستور مال راوړه تازه تازه ګلونه رسلور مال راوړه تازه تازه ګلونه رسلور مال راوړه. لیلا چې چرته کتنګي دي فرحت پتمې تور د باجه ورګلونه هلته هر ځای کې تازه کېږي زیړ ګلونه کمیستور او تور مال راوړه تازه تازه ګلونه. عمر دې څومره دی دا راته ووایه. 9 کاله. او 9 کاله کې ته باجې زده کې لګې. او سکول وې سویم کلاس کې؟ دریم کلاس کې. نو سکول سره سره چې باجې زده کې نو مشکلات درته نی؟ څه ټایم باجې له ټایم څه ورکوې چې زه ته وایې چې زه په دغه ټایم کې کښېنم او زه دغه باجې زده کړم؟ پریکټس څه ټایم کې کوې؟ چې څنګه سکول نه راشم بس کښېنم ورته چې سبا کې راځي ټول وایم بیا سرګمې واړم بیا یې بنده کړم 1 ګنټه به ورته سرګمې لټولې درځي. او چې زده کولو دی نو هغه ټایم کې څه مشکلات و درته؟ بس نه به راله تو غلطېدم به پکې استاد به راته صرف ښکاري. ښه، په 9 کالو کې مطلب ستا شوق د باجې سره اوچت شو چې زه باجې زده کړم. نو دلته کې خو ګیټار هم وي رباب هم وي هغې سره یې شوق نشته؟ بس دا مې خوښ دی. باجه دې خوښ ده. اوس به راته پکې څه وایې په دې کې؟ وختي زه تا سره دلته کېناستم تا پکې ډېر ښکلې ښکلې د پښتو دغه ویلو که هغه دې راته وویل او زموږ دې کتونکو ته دې مو ووایې. ګل دې په زلفو باندې قطار دې دا دواړه چشمان دې محبوبه ګل دا انار دې توبه توبه. ګل دې په زلفو باندې قطار دې دا دواړه چشمان دې محبوبه ګل دا انار دې توبه توبه. سترګې مې ډېرې اولی دالی ما د جانا سترګې په خوب کې جړوي نه توبه توبه. ګل دې په زلفو باندې قطار دې دواړه چشمان دې محبوبه ګل دا انار دې توبه توبه. ساګه ما بابا
دا سا سا نی دا سا 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 نی نی دا دا پا دا ما پا دا پا ما گا ری سا. ډیره مهرباني ګرانو کتونکو. نن ما ویل چې زه په پروګرام کې خبرې کمې وکم او د دغه شاه زلمي او دغه ځوان پیژنګلو تاسو سره ضروري کما. دا د روغاني بابا زوی دی او روغاني بابا ځان له یو نوم دی، یو شخصیت دی. انشاءالله داسې به کوشش کوو چې موږ په بل پروګرام کې د هغې تعارف او د هغې چې کوم پیژنګلو د هغه هم تاسو سره کوکینګ د هغې سره هم خبرې وکړو. خو دا یو ځوان دی، د 9 کالو عمر دی او د باجۍ زده کوو. مونږ ګورو یقینا په خپل صوبه خیبر پښتونخوا کې داسې عمر کې مونږ چېرته هنرمند فنکار نه دی کتلی چې هغه راوتي او دغه زده کړی کړي. نو ډېره مهرباني چې تا مونږ سره دغه خوږې خبرې وکړې. او څه به اخرنی سوال دا دی چې نور ماشومان زده کړه کوي نو هغې ته به څه وایې؟ بس چې زده کړه کوي دلته راځئ یار انور صاحب لا هغه زموږ هم استاد دی. ټیوزډے وینسډے پرس کلاسز وي. بس مطلب شوق د خلک پیدا کړي دې سره. دا فضول بهر ګرځي که نه په روډونو موډونو باندې، نو هغې نه دا شی ښه دی چې زده کړي که نه. ځه ډېره مهرباني لوی شي. ګرانو کتونکو دا و زموږ نننی پروګرام. د بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.